أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زمارون رب العالمین د انسان د هدایت لپاره پیغمبران را لېږلي. الله غزاد ته چې مونږ یې نه لیدی شو په دنیا کې او نه په دنیا کې مونږ د الله خبرې اورېدې شو. زمونږ په سترګو کې او زمونږ په وجود کې هغه طاقت نشته کم طاقت چې د الله د لیدو دی یا د الله د خبرو د اورېدو دا طاقت نشته. بعضې څیز کې الله طاقت کم پیدا کړي. په دنیا کې تاسو ګورئ زمونږ هم سترګې دي، د پیشوم سترګې دي، د هغه د سترګو نظر په تیاره کې هم لګي، د لرې ځای نه خپل ښکار صحیح کوي، زمونږ په تیاره کې نه لګي. زمونږ هم غوږ دی او ډېر حیوانات دي د هغې غوږونه دي. دا د حیواناتو کتابونو لیکلي دي، حیات الحیوان، چې کونې چې دي کونې دا په دې څاروو کې کېږي. د دې غوږ دومره تیز دی د دې کونې د غوږ د اواز چې په حیواناتو کې دومره تیز د غوږ اورېدل د بل شي نشته. دا د پوزې راښکل میږي ته وګوره، لرې ځای کې یو شی کېده مونږ ته پته نه لګي او میږي ته پته لګي چې دلته یو شی پروت دی. د هغه د پوزې دا سونګ دا بوی دا د نورو حیواناتو نه زیات دی. په انسانانو کې بیا د بعض انسان د سترګو نظر کم دی، د بعضو زیات دی. په ځوانۍ کې وګورم دقه سترګې دي ستا، لرې د اسمان په غاړه کې خلک پې سپومې صحیح کوي او میاشت پې ویني. او د بعض انسان د سترګو نظر دومره چې داسې نږدې وه د څوک تېرېږي نو ویني او چې لږ لرې شي بیا نه. دا د دې وجود طاقتونه دي. دقسې زمونږ په سترګو کې یا زمونږ په غوږ کې په دغه دنیا کې چې دا کومه دنیا ده هغه طاقت نشته کم باندې چې مونږ الله ووینو یا د الله خبرې وو. حضرت موسی علیه السلام کوه طور ته لاړ او د دې کوه طور د طلوع نه مخکې لاول کوه طور ته لاړ. ما هغه ځای لیدلی دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام د الله سره هغه خپله رازداري کړې ده او الله کتاب ورکړی دی. کوه طور ډېر لرې دی د موجوده مصر چې کم ښار دی او قاهره ورته وایي د هغې نه تقریبا کم از کم 6 ګنټې ښه د تیزې سورلی مزل دی ورته. حکومت ښه پوخ روډ ورته جوړ کړی دی ځکه د مصر حکومت ټول په دې سیلانیانو سیاحینو چلیږي. او دا روډ د بحر قلزم په غاړه تیر شوی دی. کم مشهور چې بحر قلزم د سمندر کما چوه به ورته ووایو، دغه بحر قلزم چې موسی علیه السلام پې پورې وتی او فرعون سره د خپل لښکر پکې هلاک شوی و، دا روډ بالکل د هغې په غاړه تیر شوی. او دا بحر قلزم یو چوه ده خو داسې چوه نه ده، کم از کم زمونږ د تورنګزو نه تر د 400 پورې دونه پلن دی. دغه دی یو خواته وادي سینا ورته وایي، وادي تیه ورته زمونږ کتابونه وایي، او بل طرف ته د مصر آبادي ده. باقاعده هغې طرف نه چې ودرېږي نو د مصر آبادي د هغې لیټونه به راته ښکاري، داسې آبادي نه ښکاري. دا روډ دقلته کې نیغ تیر شوی دی، خو دې وادي سینا کې وادي تیه کې اوس هم آبادي نشته.
ځای په ځای پکې خلکو داسې وړې کیارې جوړې کړي داسې یو کنال 2 کناله پټي بوټي موټي پکې کرلي دي نور پکې آبادي نشته دا سرکاري خلک ځای په ځای د هغوی چوکۍ دي پکې او تاڼې دي پکې ولې چې دا سیلیانیانو ته څوک غږ ونه کړي د هغوی ډېر زیات خیال ساتي مونږ چې کله تو که نه مونږ فلین کوچ کې لاړو حالانکې مونږ 4 کس وو زه هم انیس احمد و ادما د ماما زوی و را سره ریدار شاه او یو بل یو کس و خو مونږ فلین کوچ په دې ونیوو چې مزل ډېر و ما وی یاره په موټر کې تلل ګران دي که سړی زه پکې لږ په دې سیټ سمله تلو ډېر مزله مو یو ځای کې ودرېدو ستړي شو دغه دریاب په غاړه دریاب سره روډ نږدې تلي یو خوا غرونه دي یو دشتې دي او دریاب دی نو چې ودرېدو نو پولیس ګاډۍ راپسې شاته ولاړو ما چې خدای دا پولیس والا دلته څه کوي چې دا ډرایور نه مو تپوس وکړو ما ته وایي دا خو مونږ پسې هغه د مصر نه کله یو ګاډي بدلېږي بل پولیس والا ګاډي شي کله هغه بدل شي بل تاسو ته خیال نه دی مې نه وي زه ورته په شیشه کې ګورم ما ته پته مې دا ولې را روان دي مونږ پسې وایي دا د دې سیاحینو دی حفاظت کوي چې دوی ته څوک نقصان ونه رسي ځکه ټول سیسټم د هغې په دې سیاحت باندې روان مونږ چې لاړو کوهیتور ته ورسېدو او بره بیا د شپې مزل دی داسې وړه خبره نه ده قسم دې زه حیران شم چې د پیغمبرانو د الله د دین دپاره څومره خوارۍ کړي بلکل د لاندې د روډ نه چې کوم دی روډ تېر شوی دی د هارون علیه السلام قبر دی وړه غوندې غونډۍ د هغې د پاسه د هارون علیه السلام قبر دی او کچه قبر یې دی او کچه دیوالونه ترې تو دي مونږ ورغلو د هارون علیه السلام قبر له هلته د مصر حکومت باقاعده بورډ پې لګولی دی مقام سیدنا هارون النبی علیه السلام مقام هغوی لکه مونږ وایو مقبره مونږ وایو د چاخیري آرامګاه قبر مونږ وایو هغې مقام لیکي بیا د هغه ځای نه مونږ لاړو هغه ځای ته مو ورغلو چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام له الله پیغمبري ورکړې د دغه ځای نه چې دا کوم ځای کې روډ دی د دې نه لږه فاصله باندې دی بر اوچت دی مونږ خو ګاډي کې ورغلو او اتفاقا دا چې مونږ څنګه ورغلو دا د خالي ورځ وه نو مونږ ته هغه خلکو وویل چې تاسو خو مسلمانان یې نن ستاسو اجازت نشته نن د یهودیانو د عبادت ځای دی دلته به یهودیان عبادت کوي د هغوی ورځ او سبا بیا چوټي ده د ګل پر ورځ به تاسو راځئ ما یې د خدای بنده مو خو 9 چهارشنبې ته واپس روان یو دا خو شپږ 7 غنټې مزل مونږ وکړو بیا به زه بس قانون دا دی چې نه کېږي یو بوډا بابا و هغه راته وایي داسې کار وکړئ دا یو وفد دی د ترکیان دي پکې او چاینا والا دي دوی ته حکومت اجازت ورکړی دی پرمیشن دوی سره اجازت نامه ده دوی دننه کوي اوس لږ ساعت پس نو تاسو د دې په دې میاشت کې ور دننه شئ غږ مه کوئ که څوک در پسې اواز کوي که نه چې شاته ونه ګورئ خو چې یو ځل په دروازه دننه شوه بیا رایستل نشته ما یې ډېره ولاړو ډېر ساعت تېر شو دې کې هغه ترکیانو هغه چین والو هغه خلکو هغې ته ویې راځئ بس د هغوی خو تقریبا کم از کم یو 50 کسان به د هغې په دې میاشت کې مونږ هم ور دننه شو غلی تلو بش مخې ته م کتل شاته م نه کتل چې په دروازه ننوتو هغه یو بل ته اواز وکړو دا خو پکې پردي دي دا څو کسان بل ته اواز وکړو څوک پردي خو چې ته هغوی پردي او خپل وی نو بیا مونږ ور دننه شوي یاره تاسو په خدای یقین وکړئ زما ورور دننه چې مونږ ورغلو هغوی خو خیر فرضي د موسی علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي د هارون علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي یو کوي د هغوی سوچ دا دی چې دا هغه کوي دی چې موسی علیه السلام دلته وبس کړي دي زموږ په کتابونو کې ذکر نشته او 3 عبادت خانې یو د یهودیانو عبادت خانه د هغې نه بره د عیسایانو عبادت خانه او د هغې د پاسه د مسلمانانو جومات د خالی پر ورځ یهودیان راځي دلته خپل عبادت کوي او د اتوار پر ورځ عیسایان راځي د هغوی چرچ د ګرجه د خپل عبادت کوي او دا باقي ورځې 15 ورځې دا د مسلمانانو د هغوی راځي بیا مونږ ورغلو هغه ځای ته چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره الله خبرې کړی د پیغمبر یو طاقت شته هغې خبرې اوري د الله وحی دا پیغمبر ته وحی کېږي
چې کله موسی علیه السلام دغه ځای له ورغی د سره خو بیبي وه هغې ته ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو نو موسی علیه السلام مخامخ اور ولیده نو بیبي ته وایي ته دلته کښېنه زه ورځم او د اور سره به یا څوک وي چې زه راولم چې ستا د ماشوم د پیدایش خدمت وکړي او یا به دله څه اور مور راوړم ځکه چې ماشوم که وخت پیدا کېږي دغه وخت کې مور ته د ګرمایش ضرورت دی بیبي دلته پرېښوده ورغې او چې څنګه ورغې نو دا اور نو دته اور ښکارېده یو اونه ده او په هغه اونه کې اور بلیږي شنه اونه کې موسی علیه السلام څه لرګي او څه شوړه راواغېشته هغې ته یې ونیوه چې څوک خو شته نه خو په دې اور په دې اونه اور بلیږي نو زه به ته دا شغله دا جارو یا دا چې کومه دغه مې راغېشتې ده دا شوړه دا به ته بله کومه نو ځان سره به یوسم نو چې دی هغه شوړه ورنږدې کوي اتې بره کېږي چې دی هغه شوړه ورنږدې کوي نو هغه ته بره کېږي حقې ناوازو شو چې موسی انی انا الله زه خدای فاخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوا ته په وادي طوا د دې نوم دی هغې کې ولاړې او دا ډېر مقدس پاک ځای دی دا څپلی دی وبس انی انا ربک زه ستا رب یم فاخلعن علیک بس اتوی شو دغه ځای کې دغلته موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو زه حیران یم چې اور بلیږي نه لوګي شته نه تو شته اور نورو یو جلکو نه ایرې شته نه اونه سوځي څلور نیم زره کاله په هغه اونه تېر شوي دي په خدای یقین چې اوس هم هغه اونه هغه ځای ولاړه موږ په خپله ماني احمد صاحب چې دا کوم آیتونه د دې په حق کې حضور پاک ته الله نازل کړي دا لږ په خشته اواز ما ته تلاوت کړه چې دلته یې ووایه هغه خلک نه پوهېدل هغه غریبانانو ته خو پته نه وه نو هغې ته ما ټول تفصیلات وی هغه هم خوشحاله شو مې هغه تورات کم ځای نازل دی هغې وی چې هغه خو بره د غر په سر نازل دی بره جومات دی او غار دی چې کم ځای تورات نازل دی ما هلته ځو وی هلته اوس نه شی دی هلته به ماسخوتن لس نیمې بجې روانېږي ځکه چې ډېره سخته ګرمي ده په لاره او بیا عجیبه داره دغه وخت ګرمي وه څوک یې نه پرېښودل او د شپې دومره یخني وه چې موږ ته وی تاسو په دې جامو کې نه شئ ختئ تاسو ځان له کمبلې ځان له شړی پیدا کړئ او دیم راته ووایي چې د شپې باران کېږي هره شپه دلته باران نری باران کېږي خو یریږئ به نه سخت باران نه دی د شیبو د شرق خبره بني او بل موږ وی رسو به څنګه وي موږ به درته سړی درکو اب هم بره بوځي ګایډ چې ورته وایي رهنما د هغه پیسې هم جمع کړي لاړ ولته یو جومات و هغه جومات کې هم وخت تېر کړو د شپې 10 بجې ران 7 کیلومیټره مزل و د ویښ نه بره سر ته مونږ وختو زما خو په ځان یقین نو چې زه به وخېږم کل مې په ځان یقین نو ځکه زه کیلومیټر په دې مخامخ لاره نه شم تللی نو مې دا 7 کیلومیټره به څوک خېږي خو په خدای یقین وکړې د الله طاقت و بس دوه کمیسه مې چولي 2 جوړې یخني وه یو څادر مې پټکې کړی و یو مې پې د پاسه اچولو یو مې ترې لاندې اچولو داسې ګړبېدو او واقعي نرۍ څاڅکې باران په ټوله لارو ورېده بروخته شپه م پکې تېره کړه سهار مونځ م وکړه هغه ځای چې کوم ځای تورات نازل دی د جومات لاندې غار دی په خدای یقین وکړه چې هغې کې د سګرټو دا نیمې قوقې پرتې وي انیس احمد لا ورکوز شو ویې وروږه دا ځای را صفا کوم هلته تورات نازل شو تورات خدای نازل کړ 40 ورځې حضرت موسی علیه السلام په هغه ځای کې تېرې کړې دي او چې بیا سار وختي و او موږ را کوزېدو نو په لاره هغه جبل دکا چې کوم د موسی علیه السلام د الله خپل ځان یو جلک خولو ټوکړی شو اپروتو هغه زما مقصد دی کې دا دی چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو رب ارینی خدایا ما ته ځان وښایه یو معشوق یو محبوب چې تا سره خبرې وکړي خبرې خشتۍ خوږې وي مزېداري ته وایې چې دا مې اوس ولیدې
اوس مې ورسره ملاقات وشو نو چې موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې نو د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو ربي ارینا ما ته به ځان ښیې قال لن تراني ما هرګز نشي لیدی خبرې به مې تورې تاله دا طاقت در کوم چې ته به زما خبرې واورې عام انسان زما خبرې هم نشي اورېدی بعضې خلکو ته الله خپلې خبرې اورولې دي خو الله ورته ډېره اسانتیا پیدا کړې ده عام سړی زما خبرې هم نشي اورېدی تاله دا طاقت در کوم چې زما خبر اورې ځکه ته پیغمبر یې زما خبرې واورې نو خلکو ته به ورسوي لیدل خو دلته سوال نه پیدا کېږي چې ته زما وکړې لن تراني نه الله ما ته به ځان ښیي موسی علیه السلام خو دا ذهن کې و چې د الله کم قدرت طاقت دی دا د بل چا نشته ما له خدای دا طاقت راکولی شي لیکن د الله قانون لن تراني چې موسی علیه السلام ډېر زور لګو چې ما ته ځان وښایه نو الله وی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني وی داسې وکړه د غر ته زه خپل یو جلک ښیم که غر په ځای ټینګ شو نو بیا تم زما د لیدو طاقت لرلی شي تم ټینګېدی شي او که غر په ځای ټینګ نه شو نو ته به څنګه ټینګ شي زما لیدو غر خو یو طاقت ما ورکړی دی هغه یو پاور دی په ځای ولاړ دی څوک یې راکولی شي غر ته یو جلک ځان خیم که ټینګ شو بیا مې ته ووینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې کله یو جلک الله پاک غر ته وخو غر ټوکړې ټوکړې شو او په موسی علیه السلام دومره هیبت راغی هغه زلزلې سره هغه ټوکړې کېدو سره هغه جلک لیدو سره چې فورا په ځمکه پرېوت بېهوشه پرېوت مونږ چې واپس راتلو نو مونږ ته هغه کس وی دې ته وایي جبل دکا وی ټوکړې ټوکړې پروتو د انسان عمره تیږې د څاروي عمره د اوښ عمره د چیلي عمره د ګډ عمره ټوکړې د غرونو یو ډېره لا متناهي سلسله د نه ختمېدو والا د دړې وړې او ټوکړې ټوکړې پروت پیغمبر په دې دنیا کې په دې ځمکه الله نشي لیدلی چې پیغمبر یې نشي لیدلی زو ته به څه ووینو دا الله وحی پیغمبر وته نشي ټینګېدی حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی چې کله به وحی نازل شوا ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنی به ولکه جنوری او دسمبر سخت یخنی او وحی به په حضور پاک نازل شوا نو چې ما بو قتل او دا وحی به جدا شنو ان جبینه لا يتفسد عرقا د تندینه به د خولې لاندې روانه سخت یخنه کې به د حضور پاک نه خولې به دی چې پیغمبر له خدای غټ طاقت ورکړي او په پیغمبرانو کې د حضور پاک ډېر لوی قوت او طاقت دی او حضرت زید ابن ثابت چا چې به وحی د حضور پاک لیکله هغه وی یو ځل وحی نازله شوه او د حضور پاک دارون زما د رون د پاسه پروتو وی ما رون له دونه زور راکا کادت فخذی ان تردوا وی قریب و چې زما د پتونې ټوکړې کړې و مات کړې او چې په سورلی به حضور پاک سورو او وحی به نازله شوه نو سورلی به نشو ټینګېدی کې به ناسته او رسول الله مبارک نه به خولې بېدو سره سترګې سرې شوې سترګې مبارکې به سرې شوې رنګ به زیړ شو رګونه به وپړسېدل او غټې غټې ساګانې به حضور پاک اخیستې دومره سخت زور به حضور پاک له ورکاو الله پاک انسان ته هدایت ورکړي د دقه هدایت لپاره بالذات موږ د خدای د وحی خبرو ته نشو ټینګېدی نه اورېدی شو دویم دا چې د الله لیدې هم نشو نو الله د دې لپاره پیغمبران راولېږي پیغمبرانو له خدای پاک دوه قسمه طاقت ورکړی دی ذاتاً پیغمبر کې بشریت پلارې شته مورې شته بچیې شته ډوډۍ خوري بازارونو کې لارو کوڅو کې ګرځي لکه مونږ چې څنګه ګرځو یو بشر خو په بندگانو کې او په بشر کې چې زمونږ کوم جنس دی دقه جنس نه حضور پاک پیدا دی یو کامل شخصیت
لیکن بل ولا خدای پاک د روح په اعتبار یو نورانیت ورکړی هغه نورانیت چې هغه د عام انسان نشته دا دوه صفت دي نو په دې یو صفت د الله نه راغشتل کوي په دې بل صفت بندگانو لور کوي کوم چې د حضور پاک نورانی صفت ته لطیف صفت ته په هغه صفت د الله نه راغشتل کوي او چې کوم انسانی صفت ته د حضور پاک او بشری صفت ته نو هغه خو د چا رور دی پیغمبر د چا زوی دی پیغمبر د چا پلار دی د چا خاوند دی نو بیا خو خلکو سره میلان دی میل میلاپ دی نو په هغه حیثیت دی خلکو ته د الله د طرف نه دا وحی ورکوي نو پیغمبر خدای دی له پیدا کړ چې الله نه راولي او مونږ ته راورسو اوس به مونږ په ظاهر کې د چا تابعداري کوو مونږ خو په خدای لیدلې نه دی نه مونږ په پسترګو کې دا طاقت چې مونږ الله وینو نه خو مونږ خدای مونږ ته وحی را لیږي چې ګنې بالذات مو ته وحی راولېږي وحی شرعي چې چا ته را لیږي خو پیغمبران خو محدود دي هر سړی خو پیغمبر نشي کېدی او نه د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر شته او نه راغلی دی او نه به راشي مونږ به ظاهر کې تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا تابعداري د پیغمبر دا د الله تابعداري ځکه پیغمبر د ځانه په خدای دروغ نشي ویلی پیغمبر د ګناه نه بالکل محفوظ دی او معصوم دی نه په ماشوموالي کې د پیغمبرانو نه ګناه شوې ده او نه د بالغ کېدو نه پس شوې ده نه د پیغمبرۍ نه مخکې شوې ده نه د پیغمبرۍ نه وروسته شوې ده بالکل معصوم دی نو دا نشي کېدی چې خبره د پیغمبر خپلی او دا د خدای ده د ده په ژبه هغه شی راځي چې کوم د الله د طرف نه دام زه نه ویم قرآن شریف وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا چې کوم شرعي خبرې دي نو په هغې کې دی د ځانه خبرې نشي کولی دا د ده زړه ته الله وحی راولېږي نو هغه خپل امت ته بیان کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع شو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي دا په حقیقت کې د چا تابعداري شو د الله او چې پیغمبر درته وایي دا کار مه کوه دا د الله حکم دی خو ژبه د پیغمبر چې څومره کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي یا کم کارونه کوي دا ټول د الله د طرف نه دي نو دا آیت چې مولسته اوس دې کې واوره چې اوس سکون اطمینان او خوشحالي به درته میلو شي الله څه فرمایي قل اوایا د خپلو امتیانو ته دی ای محبوبه ان کنتم تحبون الله که تاسو الله سره مینه لرل غواړئ تاسو دا وایئ چې زمونږ د الله سره ډېره زیاته مینه پیدا شي هلکه مونږ ټول غواړو چې د الله سره زمونږ مینه پیدا شي مسلمان چې وي دا غزله کې به د خدای مینه ان کنتم تحبون الله که الله سره مینه لرل غواړئ او الله خپل محبوب ګرځول غواړئ نو فتبعوني دا نه وایي چې فتبعوه دا نه وایي چې د خدای تابعداري وکړئ بلکې څه وایي ورته ووایه فتبعوني چې زما تابعداري وکړئ د حضور پاک تابعداري وکړئ چې د پیغمبر تابعداري که خدای سره مینه لرل غواړئ د خدای د مینې نښه څه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري فتبعوني زما تابعداري وکړئ نو چې د پیغمبر سره تابعداري وکړئ نو دونه به د مینه مضبوطه شي چې بیا به یوازې ستا مینه نه بیا به الله پتا مین شي يحببكم الله به در سره مینه وکړي ويغفر لكم ذنوبكم ګناه به درته ټوله معاف کړي والله غفور رحیم او رب العالمین غفور رحیم دی الله تعالی به درته ټول ګناهونه الله معاف یعنی د رسول الله مبارک تابعداري او خصونه د کمال شی شو چې د پیغمبر تابعداري وکړي نو الله به در سره مینه کوي دا یوه شوه یغفر لكم ذنوبكم ګناه هم درته ټوله بخي او والله غفور رحیم مزید رحم کرم هم در باندې کوي د پیغمبر مبارک تابعداري
اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خپل د تابعدارۍ لارې مختلفې ښولي دي. یو لارې دا ښولې چې خامخا به دې کې زما تابعداري کوي، هغې ته فرض وایي. خامخا به د دې نه ځان ساتې، هغې ته حرام وایي. د هغې مختلف کیفیت دي. یو دا دی چې یاره خامخاوالې پکې نشته، خو که د پیغمبر تابعداري دې وکړه نو آخرت کې به دله خدای ډېر لوی مقام لري، او که دې ونه کړه نو بیا به د قیامت پر ورځ پیغمبر ته ملامت دی. بل هغه دی چې د پیغمبر تابعداري وکړه، خدای به دله ډېر خیر او ډېر برکت درکړي. خیر دی هغې کې درته لږ اجازت درکړی دی. که تابعداري دې ونه کړه نو څه ګناه در باندې نشته، خو فایده پکې شته. زه د هغې یو مثال در کوم چې تاسو پې پېښ. ډاکټر له چې ته لاړ شي، یو سړی د بلډ پریشر مریض وي مثلا، یا د شوګر مریض وي، ډاکټر هغه ته مختلف قسمه دارو لیکي. یو دارو ورته هغه لیکي چې دا به خامخا خورې. ګورې دا به نه پرېږدې، که دا دې پرېښوده نو شوګر دې اوچتېږي، د زړه اټیک درته کېږي. دا دارو به نه پرېږدې، دا به ګورې خامخا خورې. که غریب یې که مالدار یې، که د هر څنګه یې خو دا به خورې. که دا دې ونه خوړل بلډ پریشر دې اوچتېږي، د سر رګ به دې ښېدي یا پالج به والې. دا هغه دارو دي، دا ډاکټر کې ولیکل لکه سړی چې فرض کوي، فرض دا به خامخا کوي. بلې درته لیکلي چې ګورې مهرباني وکړه خواږه به بالکل بند دي. که خواږه دې وخوړل که نه نو بیا دا دارو فایده نه درکوي. شوګر دې اوچتېږي، خواږه به دې بند دي. غوړ به بالکل نه خورې، که دې وخوړل دا دارو فایده نه درکوي، بلډ پریشر دې نور هم اوچتېږي. دا داسې ده لکه چې شریعت تا ته وایي دا حرام دي، ځان ته سات. یو بل قسم درته ډاکټر لیکلي، هغه وایي دا قسم دارو به خورې، که دې پرېښودل مرې نه خو نقصان دې شته، دا ورسره وخوره. دې سره به د یو پوټې وجود کې طاقت پیدا شي. که نه م خورې پروا نشته، خیر دې مرې ته نه خو فایده ورکوي، ښه مضبوطه فایده ورکوي. یو قسم یې لیکلي درته، وایي که دردونه دې وي نو دا ګولۍ خوره، که دردونه دې نه نو مه خوره. اوس که دا وروستني ته هم نه خورئ چې د مړه درد ته به ځان ټینګ کړو سله ګولۍ خورو، نو ډاکټر پرې نه خفه کېږي. خو چې هغه که مړومبې د بلډ پریشر دې پرېښود نو ډاکټر خفه کېږي، بیا ماله مه راځه، ته خو ما بدنامې ما شرمې. که هغه د شوګر دارو دې پرېښودل نو ډاکټر خفه کېږي، ورو چې ته دارو نه خورې ما د څه لپاره راځې، دا خو ته ما شرمې. هر وایي به چې پلانکي ډاکټر له لاړم دارو یې راته ولیکل او زه ورسره ښه نه شوم. دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې څیزونه چې موږ ته راکړي دي هغه د فرضو په مرتبه کې دي، خامخا به کوې. لکه د بلډ پریشر ګولۍ چې خامخا، ځینې هغه دي چې خامخا به ترې ځان ساتې، که نه ساتې ظالمه مرې. لکه چینونه چې ځان ساتې، هغه د حرامو مرتبه دغه ده. ځینې هغه دي چې هغې ته سنت وایي، سنت مؤکده ورته وایي، مضبوط سنت چې رسول الله مبارک په زندګۍ کې ټول عمر کړی دي، یو کرت نیمې پرېښې دي. دا هغه دی لکه ډاکټر چې تا ته طاقت دارو لیکي چې دا ورسره خوره ګورې، که دا ورسره نه خورې یوازې د شوګر او د بلډ پریشر په ګولو کار نه کېږي. ما در باندې بلا څیزونه بند کړل چې طاقت دې نه بلوت به ګورې مړې. دا داسې ده لکه سنت مؤکده چې دي. او یو هغه دي چې هغه د دردونو ګولۍ درته ولیکي چې ستا خوښه ده که درد ته درد ټینګولی شي نو بس بیا مه خوره، او که نه شي ټینګولی وخوره. که هم ده خورې نو ډاکټر درته داسې نه وایي چې دا دې ولې نه دي خوړلی، لکه موږ ته چې الله او رسول مستحب ښودلی، فضل ورته وایي، فضایل ورته ویلې کېږي. او زما وروڼو صحابو په دې عمل کړی دی، په دې ټول په هره درجه کې په عمل کړی دی. فرض خو یې خامخا کړي دي، هغې کې خو دویمه خبره نشته. سنت مؤکده خو یې خامخا کړي دي، هغې کې خو دویمه خبره نشته. لیکن چې کوم مستحب دي چې هغې کې صحابو ته اختیار ستا خوښه ده کې او کې نه کې، هېڅ ملامتیا در باندې نشته که ته نه کې. په خدای قسم صحابو عقب کړي دي، الله کمال ته رسول. زه به د هغې تاسو له یو څو مثالونه درکړم چې تاسو پرې پېښ. حضور پاک په مکه شریفه کې بیت الله ته ننوت. چې کله رسول الله مبارک د مکې نه هجرت کا او د مکې نه ته بیت الله شریف کې دننه کومه کوټه ده او خلک د هغې نه طواف کوي. دا خو ډېره مبارکه کوټه ده.
ډیره برکتی کوټه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تکن دا د پیغمبر تلل عجیبه کیفیت. د شپې نه ورغی یو کس دی د هغه نوم عثمان ابن طلحه، هغه له ورغی وی عثمان دروازې ورته ولروله، یو خبره ته کوم او یا داسې حضور پاک جړغونې شو. وی زه روان یم دا وطن پرېږدم دا قوم زما ما نه پرېږدي دلته اوس تاله راغلی منو ته مهرباني وکړه دا بیت الله راته کوله وکړه دننه ورننوځم یو 2 رکعته مونځ پکې هېڅ پته نشته چې بیا به زه دې وطن ته راشم او که بیا به رانشم. هغه نار کور ته ننوته او چابي راواغېسته د بیت الله چابي یې غوښتله او بار راووت. د حضور پاک تمه پیدا شو چې که خیر شپه ده څوک نشته او دی به لاړ شي ما ته به دروازه کولو کړي زه پکې یو 2 رکعته مونځ وکړم. چې بار څنګه راووت نو پیغمبر مبارک یې چابي دغسې وړقولی وایي دا چابي دا دی ما سره ده او اختیار هم زما دی چې دی هر چاته کولاوم نو ما ته باندې څوک سوال نشي کولی لیکن نه درته کولاوم نه چابي درکوم. سرک جواب یې دا خپل کار صح جواب. بس رسول الله مبارک وی اختیار ستا دی زه خو درته رالم زه خو تا ته سوال کوم یو منت درته کوم چې ما ته کولاو دا زما وطن دی زما ملک دی او زم پته مې نشته چې بیا به راشم که نه نو دړی او ارمان مې دی تا ته زما یو سوال دی نه درکوم دا چابي م را سره د اختیار م زما دی ما نه څوک تپوس هم نشي کولی که درته کولاو خو نه کولاو. په دقې وخت کې الله حضور پاک ته یو وحی راولېږله والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وحی راغی او عثمان ته وی عثمانه و یو وخت به راشي یو وخت زه به راته دقسې اشاره کومه چې چابي راوړو په منډه به یې راوړې یو وخت به راشي. هغه پورې ملنډه وکړه ټوکې وکړې اوس ته ځای نشته په مکه کې منتونه کې او دونه غټې دعوې کې زه ویه به هغه وخت به خدای راولي هغه وخت خدای راوسته 8 کاله پس مکه شریفه فتح شو. خو چې فتح شوه نو رسول الله مبارک وفرمایل ورشه عثمان راولې ورته چابي راوړه. عثمان راغی او وی چابي دقسې حضور پاک ورته اشاره وکړه عثمان چې زما هجرت کو ما درته څه وي یاد دي نه دا هغه وخت ما پورې ټوکې وکړې راوباسه اوس چابي ته واغېسته لاس یې رپېدل وی هغه وخت زما وجود رپېدو ستا لاس رپېږي راکه چابي ته واغېسته او بیت الله شریف ته دننه شو او لاول نه ورته صحابو ته وی دننه را صفا کې دننه پکې بلا بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوت یې پکې جوړ کړی د اسماعیل علیه السلام بوت یې پکې جوړ کړی د ځان یې بوتان جوړ کړی هغه هر څه ترې را صفا کړل وی د الله رسول د بوتانو نه بیت الله را پاک کړ نو حضور پاک ورننوت چې ورننوت په کومه دروازه باندې وردننه شو نو مخامخ لاړ نو مخامخ دیوال سره د دواړو جهانو مبارک سردار 2 رکعته نفل وکړل. حضور پاک خو ډېر زیات هوښیار و 4 یې کولی شو 10 یې کولی شو 6 یې کولی شو لیکن پیغمبر مبارک صرف او صرف 2 رکعته وکړه. دې کې دا حکمت و چې که زه ډېر وکړم نو سبا به امت هم ډېر کوي او هر سړی ډېر نشي کولی بس چې صرف 2 وکړم که سبا څوک وردننه شو ابه وایي چې حضور پاک 2 کړي دي راشه تم 2 رکعته وکړه. حضرت عبدالله ابن عمر اسرونو دلته تاسو دا واورئ چې بیت الله کې دننه 2 رکعته مونځ دا حضور پاک کړی دی خو حکم یې نه دی کړی چې تاسو راشئ په بیت الله کې 2 رکعته دننه مونځ وکړئ بلکې عایشې صدیقې حضور پاک ته وایي چې د الله رسوله ما بیت الله ته وردننه که چې زه پکې مونځ وکړم بلکل یې دننه کولی شوه لیکن پیغمبر مبارک پرستو خپلو امتیانو ښځو تکلیف نه راوسته که عایشه دننه شي نو بیا به وروستو ښځې وایي چې موږ دې هم دننه شو که نه دا خو وړه کوټه ده هم به پکې سړي منځونه کوي هم به ښځه منځونه کوي نو عایشه د مټه ونیوه حتویم ته یې راوسته وی عایشې دلته 2 رکعته مونځ وکړه دا بیت الله دی دا د بیت الله حصه ده
د حتویم سیسا د بیت الله. اوس ګوره د مارونو 2 رکعاته مونځ په بیت الله کې وکړو. که یو سړی وایي چې یاره د بیت الله ته ننوځم او خدای ولا طاقت ورکړه نو 2 رکعاته مونځ په بیت الله کې وکړي، دا مستحب شي، دې ته مستحب وایي. لیکن عبدالله ابن عمر چې څنګه حضور پاک راووته بلال ورپسې و، حضرت عبدالله ابن عمر وردن نشو نو بلال ته وی بلاله وی پیغمبر مبارک کم ځای مونځ کړی دی؟ وی د دې مخامخ دوستنو په میانځ کې دقه ځای کړی دی. هلته لاړو حضرت عبدالله ابن عمر په هغه ځای کې مونځ وکړه چې کوم ځای کې حضور پاک مونځ کړی. دا اوس هغه مینه او محبت د حضور پاک دی. که هر ځای کې کو نو سنت پیدا کېدل، لیکن کم ځای وکړه رسول الله مبارک دا نه دی ویلي چې دا ما کم ځای وکړه دلته مونځ کوه، لیکن هغه وی راشي چې پیغمبر کم ځای کې مونځ کړی دی هغه ځای کې کوم، دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي. او چې د مکې مدینې په لاره به چتم عبدالله ابن عمر ته هغه ځای کې به آرام کو چې کم ځای به حضور پاک آرام کړی، او په هغه ځای کې به مونځ کو چې کم ځای د دواړو جهانو سردار مونځ کړی. حالانکه که هغه ځای مونځونه کې بل ځای مو کې نو پروا نشته، او که هغه ځای خوبونه کې چې کم ځای حضور پاک کړی دی بل ځای وکې نو هم پروا نشته. لیکن دا د رسول الله مبارک سره عشق او دا د پیغمبر مبارک سره مینه او محبت. اوس بله وره د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د طرف نه عروه ابن مسعود ثقفي راغی او مذاکرات کوي د رسول الله مبارک سره. دا ورس کمال ته به زمارونو اله رسي چې د پیغمبر مبارک سره د زړه مینه وساتئ. کمال ته به اله رسي چې د پیغمبر طریقې ته سپکو نه ګورئ. دا به نه وی چې مړه دا پکې زیاتي شی دی که دې وکړه او که دې ونه کړه. مړه دا مستحب پکې چا راوستلي، دا مولیانو پکې د ځانه قصې زیاتې کړې دي. دا که دې ووې نو پته ولګېده چې ستا د رسول الله سره مینه محبت نشته. زما قسم په خدای صحابه چې به په لاره تلل او پیغمبر به قدم اوچتو دی به کوشش کو چې د خپه په حقه ځای کړم چې کوم دی د رسول الله مبارک خپه پې لګېدلی. مینه دې ته وایي. عروه ابن مسعود ثقفي راغی او د مکې د کافرانو د طرف نه حضور پاک سره مذاکرات کول. چې مذاکرات یې کول نو دا خلک د یو بل اسم زنه نیسي که ستاسو خیال چې یو مینه څوکۍ نو ګیرې له وله ګوتې یوسي نو هغه لاس راوړه او دلته کې د حضور پاک په دې ګیره باندې راښکه زنه د پیغمبر نیوه ګیره مبارکې نیوه. یقین په خدای که عبدالله بن مسعود تورو چته کړه او د تورې په سټۍ د هغه لاس وی اخر یدکه لرې که لاس دا د کافر لاس دا پلیت لاس زما د پیغمبر په ګیره راکاږي. برداشت یې نشو کولی. دې ته مینه وایي. او چې بیا د عروه ابن مسعود ثقفي لاړ د مکې کافرانو ته وی مهرباني وکړئ جوړه ورسره یو نماینده ولېږئ مذاکرات ورسره وکړئ جوړه ورسره وکړئ د پیغمبر سره جنگ ورسره نشئ کولی. ولې وی په خدای قسم چې ده به خبرې کولې که نه حضور پاک یادې نو صحابو به سرونه ښکته کړي دې ملګرو هغه ته نیغ نیغ کتي نه شو دونه قدر یې کوو. وی قسم په خدای قسم درته خورم چې اودس یې کو زما په مخ کې د اودس په اوبو یې ملګرو جګړې کولې. او بله وره وی قسم په خدای چې پیغمبر مبارک د خولې نه لاړې توکلې ما ولیده چې لاړه په ځمکه نه ده پروتې صحابو به په خپل لاس کې نیوه په مخ به یې راښکا. دې قوم سره جنګ نشئ کولی. دا قوم د بزان ټوکړي ټوکړي خو د پیغمبر ته به تاسو دومره ورنږدې نشئ. دې ته صحابه وایي. اوس د پیغمبر مبارک لاړه په لاس کې نیول او په مخ راښکل او په خپل وجود راښکل دا کمال محبت ته حضور پاک سره دې نه زیاته مینه کېدی نشي. او د پیغمبر د اودس اوبه په ځان یو مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې ناست دی
او داسې وکړو هغه اوبې په لوټه کې واپس د خولې مبارکې نه وغورځولې توی کړې او صحابو ته وی دا واخلئ په ځان باندې ومږېده اوبه هغې وڅکلې هغه اوبه د حضور پاک او حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مسلمانانو مور شاته د پردې نه پاتې وه هغې ورته وی صحابو ته وی زه خو ستاسو مور یم مال هم پکې لږې پرېږدئ زما دې په خدای قسمي چې د حضور پاک خوله صحابه محفوظ کړی حضرت ام سلیم وی ام سلیم وی ما کره حضور پاک اودو گرمی وا خوله ته وبېده په دې تندي مبارکې خوله راله ما یو شیشه راواغېسته هغه مې هغې خولې ته دقسې ونیوه چې د خولې مبارکې د اساس کې په دې شیشه کې را پرېوځي وی هغه شیشه د حضور پاک سره وجنګېده راویښ شو ما ته ام سلیم څه کې مې د الله رسول ستا دا خوله دې ته مې دا شیشه ونیوه چې دا په دې کې را پرېوځي وی راکړه ور انکار یې ونه کړه چې دا څه کې په تندي مبارکې ګوته کېښوده غونډه خولې په هغه بوتل کې راتوی کړله ما ته وی واله په خدای قسم ام سلیم وی ام سلیم هغه خوله د حضور پاک مې ځان سره محفوظه کړه اوس واوره وی چې چته به په مدینه کې څوک ناجوړه نو ماله به اوبه راوړې ما به پکې هغه بوتل کې ښود چې کوم کې خوله پرته ده هغه خوله نه هغه بوتل مریض به اوس که خدای به له شفا ورکړي او چې چېرته خادي واده به وه نو ما به د هغې نه لږه غوندې ګوته پکې دننه کړه هغه خوله کې نو په ځان به مې ومږله نو چې واده به لا لاړم نو ما ته به خلکو ام سلیم دا خوشبو دې کم ځای لګولی دا څنګه خوشبو ده داسې خوشبو خو غټ غټ بادشاهانو د بادشاهانو ښځې نه لګي کومې چې تا لګولې ده ما به غږ نه کو خو ما به پړه کې وی چې دا هغه خوشبو ده چې ما د دواړو جهانو د مبارک سردار خوله راغشتې او په جامه مې مږلې دې ته مینه وایي دغه پیغمبر چې زما او ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی رښتیا ووایه رښتیا که حضور پاک په دنیا کې نه وي نه به سته ایمان و نه به د اسلام و نه به د لمونځ و نه به د روژه و هېڅ په دې دا خو رسول الله مبارک د موږ خدای لیدې نه دی دا قرآن د الله نه چا راواغېسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا د قرآن تشریح موږ ته چا کړې ده حضور پاک کړې ده او دا تشریحات چې بیا مونږ ته را رسېدلي دي نو دا څه منګړت نه دي ګوره ډېر خلک وایي دا حدیث منګړت دي دا نن یو لویه فتنه راوتلې ده مارونو یو غټه فتنه د منافقینو په شکل کې ده منافق خو پېژنې منافق چاته وایي خو د خلکو مخکې کلمه به وایي عبدالله ابن ابی منافق الاول دا وپېژنه دې ته مونږ منافق وایو مونځ یې د حضور پاک پسې شاته کوو دا نه چې یو سړی مونځ کوي دا د منافق نه مونځ به د حضور پاک پسې شاته صحابو په شان ګیرې صحابو په شان جامې هم اغوستې دي او جهاد څونه ګران کار دی د رسول الله مبارک سره جهاد لم تللی دی لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل هذا په حق نازل جهاد د پیغمبر سره تللی او مشوره چې رسول الله مبارک به صحابه سره مشوره کوله د احد چې کم مشاورتي کمیټي و پیغمبر مشوره کوله قسم دې دا پکې نه او اعتماد په حضور پاک سونه اعتماد دې دو چې مړ کېدنو وصیت او کوی زما جنازه به محمد مصطفی کوي او اعتماد یې سونه وی مال به د پیغمبر علیه السلام کمیس راوړی ما ته به هغه اچوي اوس به ته وایې چې ګور دا خو لکه سوچه مسلمانو نه سوچه مسلمان نو دړنې پیغمبر نو منل چې کله به داسې خبر راغله په خبرو کې نو بیا به یو ټک د حضور پاک خلاف چلا چې کله به داسې څوک پیښ شو چې دته به پته ولګي چې دا سړی دا خو مسلمان نه دی بیا به د پیغمبر خلاف کوي دړنې رسول الله مبارک نو منل دړنه قرآن ورته منافق ویلي دي قرآن شریف دا به نه وایي چې د دې سړي غټه ګیره ده دا به نه وایي چې د غټ پټکې دی دا به نه وایي چې دی خو مخکې منظم کوي لیکن کم انسان دا یاد وساتئ چې
چې د خپل منځ او دس سره او د ارس سره د رسول الله مبارک د دین مخالفت کوي، د پیغمبر حدیث ته سپک نظر کوي، د رسول الله مبارک وینا ته په سپکاوي ګوري، په سپک نظر کوي، دا اقا شی دی چې کوم عبدالله ابن ابی منافق و، دا د هغه بچی دی، دا نن په دنیا کې شته، دا هغې وخت نه را روان دي، د رسول الله مبارک زمانې نه را روان تر اوسه پورې. اوس هم ډېر خلک شته چې د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري، سپک، او اکثر په دې بار ملک کې ناست دي، ګیرې خریلې دي، تایانې چولې دي، او په دې سوشل میډیا نن د دې کشر کل عقیده بربادوي او خرابوي. او داسې خبرې به تا ته کوي، زمونږ خلک خو چې د عقل په بنیاد ورته سوی دا خلک د هغوی مني، داسې خبرې به تا ته کوي چې ته به یې لکه دا خو ټیک وي، مړه دا مولیان خو تاسو هسې په جنجال کې اچولی او بس څلور فرض دي د مازدیګر که نه، دې سنتو ته پکې چا راوستي، دا سنت منت پکې نشته، داسې مولیانو د ځانه رېست الله مولا لیونی ځان کړی، داسې خبرې به درته کوي. دا نفلي روجې مړه په ګیرو کې جنت نشته وای، اورئ به تاسو ګیره کې جنت د کومې راغی؟ مړه پټکو ته یقین کوه د یو کس ته مې اورېدل، یو کس نه، خو زه دا څیزونه نه خورم، یو کس ته مې اورېدل مړه یې وایي پټکې یادې پټکې وي ګډورې په سر کې نورې دی وایي پټکي ته وي ګډوري ته دین وایي الله. او دا لا دا مې اورېدلې دي، ښه دا هم وره تسبیح، په تسبیح خلک څه کوي؟ ذکر پرې کوي، الله پې یادوي. په خدای قسم ګل جومات کې ناست یم، دلته یې دلته راته یم په جومات کې، د یو سړي نه مې واورېدل، د بل چا نه حکایت که د یو قابل سړي نه حکایت کو، وی په مزي کې صفیا کې جوړ په کم سیس چې ته الله یادې هغې ته څه وایي؟ صفیا. هغه سره هم خلک خاندي. او دا هم واوره، ما زما په مخ کې یو سړي دا خبره کړې ده، یو بل مولا ولا بیا رد ما ولې جواب ورکړو، خو یو بل په زمانه مخکې شو، مړه وی په جارو کې جنت نشته، ګیرې ته یې لاس کړی، وی جارو کې جنت. دا بس دا ګور دا پرېږده، زه ګیره یو سړی خرئ، وي زه ګناه کوم، زه ورته کافر نه، زه مسلمان. ګیر خري ته خو مونږ کافر نه وایو، ګیرې خري ته خو مونږ مسلمان وایو، زه به یو ګناه کوي خو مونږ مسلمان ورته وایو. لیکن چې سپکاوي د ګیرې وکړې دا څه شی شو؟ پټکې د یو سړي نه پروا نشته، پټکي د ډېرو خلکو نشته، تاسو کې چا هم نشته، زه هم کله پټکې نه پسروم، هېڅ خبره نه ده، نه څه فرض دی او نه څه واجب دی، یو مستحب یو سنت امر دی. لیکن چې ته د پیغمبر جامې ته سپک ګورې، دا سپکوالی څه شی شو؟ یو ګناه کول دی، وایي زه ګناه کوم، ټیک شوه، زه ګناه کوم، زه ګیره خریم، زه ګناه کوم، ما ته ملا صاحب دوا وکړه چې خدای پاک توفیق راکړي، ټیک شو. خلک کوي دا ګناهونه کوي، پټکې په سر دې نم کړه نو څه خبره نشته، جامې دې اوږدې وانم چولې نو څه خبره نشته، مونږ یې ټول منو. خو یو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده هغې ته سپک کتل، آها دا پیغمبر پورې ټوکې کول دي، دا د پیغمبر سنت ته سپک کتل دا ډېر لوی جرم، ډېر خطرناک شی دی. الله پاک یو ځل نه په قرآن شریف کې بار بار وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دا الله تابعداري وکړه، د الله د رسول تابعداري وکړه. او بل دی الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. که د خدای د ملاقات امید لري، که د خدای د رحم امید لري، او که د قیامت ورځ منې چې خدای به رانه تپوس کې الله سره به ملاقات کېږي، نو ما دله خشته نمونه رالېږلی د حضور پاک په شکل کې، هغې نمونې سره ځان برابر د هغې نمونې سنتو ته سپک کتل ډېر لوی جرم دی. زما بهر کې آینده جمعه کې به راته څه لږې خبرې په دې نورې موکم انشاءالله. خو زما ورونو حضور پاک سره چې مینه ساتو، د پیغمبر ټولې طریقې به مونږ ځان له د کامیابۍ طریقې ګڼو. بس دا لنډه خبره شوه. مونږ وایو چې حضور پاک د دې شکل په شان شکل زه جوړ کړم، جامه د هغه په شان که وانم چې نو څه ګناه نشته، هېڅ ګناه پکې نشته، خو زه وایم چې نه زما جامه دې هم د هغه د جامې په شان،
زما خوی اخلاق تم د هغه په شان دي هغه چې کوم منځونه کړي دي کوم ځای کې کړي دي پکار دي چې زه مقصد وکړم چې زه د پیغمبر په شان ځان کوم او د هغې اتباع وکړم ما سره به الله مینه وکړي او ماله به الله کامیابي راکړي الله پاک دې زموږ په لونو کې زموږ د ښکلې مبارک مینه پیدا کړي او رب العالمین دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري زموږ نصیب کړي